وعلى آله وأصحابه المجتبى وعلى آله الفقهاء خصوصا على أبي حنيفة سراج الفقهاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. زما عزتمند قدرمند مسلمانانو او د علاقې سره تعلق لرونکو خویندو میندو، الله رب العزت په ما او تا باندې ډېر زیات احسانات کړي دي. خو په دغه احساناتو کې یو احسان دا هم دی چې الله رب العزت ما او تعالی یو داسې ملک راکړی دی چې په هغې کې ما او تا په آزاده طریقه باندې خپل الله حکم ادا کو او په آزادانه طور باندې حال تماوتا د خپل دین پرچار کو. خدا ملک چې الله رب العزت ما او تعالی را کړی نو دا ملک ما او تعالی ته دسی په آسانه باندې نه دی ملاو شوی. دا میاشت د اگست میاشت او نن 11 تاریخ ما او تعالی ورته جشن آزادی 14 اگست 1947 باندې ما او تعالی ملک پاکستان میراو شو. د لا اله الا الله محمد رسول الله په منشور باندې په دینون باندې د ملک آزاد شو. د ملک د چانه آزاد شو، څنګه آزاد شو او چا آزاد کو، او د ملک د آزادیدلو څه مقصد دې متعلق بنن خبره کیږي. خو کلم چې تاریخ موږ راواخلو او د تاریخ پاڼو ته موږ وګورو نو موږ ته دا یو سبق حاصلېږي چې کلم د حق او د باطل په منځ کې میدان لګېدلې، د حق او د باطل په منځ کې معرکه شوې ده، نو باطل چې کوم دی دا ډېر په غرور او تکبر سره میدان ته راغلی دی، او حق چې کوم دی دا ډېر د کمزورۍ په حالات کې د بې سر او سامانۍ په حالات کې چې کوم دی میدان ته راغلی، خو د باطل ته خوشي میدان نه دی پرېښی او د باطل سره چې کوم دی جنګېدلی. د آدم علیه السلام د زمانې نه راواخله د دې وخته پورې څومره چې وخت تېر شوی دی نو خامخا به د حق او د باطل په منځ کې میدان لګېدلی په نظر راځي. که نمرود د باطل په شکل کې راغی خپل زور اختیار کاو، ابراهیم علیه السلام اور ته اچاو، نمرود چې کوم ځان ته د خدای نسبت کاو، خو ابراهیم علیه السلام ول د حق په شکل کې راغی او د هغه مقابله وکړه. ابراهیم علیه السلام وګټله او نمرود کو بیل. که فرعون نار او ځان ته خدای وو نو د هغه مقابله د چې کوم د حق نه موسی علیه السلام الله را ولېګو
د هغه په کور کې غټ کو او د هغه د لاس چې کوم دی هغه فرق دغه رنګ د هندستان پزماکه باندې د بر صغیر پزماکه باندې د پاکستان بنگلاديش او جو څه د من انډیا وای دي د یو بر صغیر پاکوهین به ورته د دې پزماکه باندې د مسلمانانو حکمرانی و برطانیه چې کومه یادېږي نو اکثر په تاریخ کې د مسلمان خلاف ډېر غټ کردار ادا کړی نو د هغوی دا خوښه نه وه چې یاره په یو ځای کې شریعت نافذ وي او په یو ځای کې چې کوم د اسلامي حکومت وي او مسلمان دی په آرام باندې ناست ځکه چې واضح طور په قرآن کې راځي وایي تر څو چې د دیو طاقت وي دیو بستا خلاف چې کوم دی جنګي وایي تاسو به هم د دې خلاف جنګېږئ جهاد به کوئ نو په 1601 کې برطانیې چې کوم دی یو چال جوړ کو او هندستان ته خپل یو وفد په سرکاري سطح باندې راولېږو چې په هندستان ته خپل وفد راولېږو نو د کار په غرض راولېږو چې موږ تاسو سره کار شروع کوو تاسو به موږ خپل آمدنیات راکوئ پیداوار برا کوي او موږ په برتانیا په منډي کې په نورو ملکونو په برتانیا به خرڅو تاسو ته په دې وخت کې پیسې ملاوي نو د هغه زماني چې کوم حکمران د بر صغیر پاکوهین احمد شاه ابدالي دا حکمرانو په هغه ټیم کې د بر صغیر پاکوهین خپل جبه چې کوم دی دا ایرانی جبه حکومتي سطح باندې چې کوم دی ایرانی جبه فارسی بچ کوم دی ویل کېده نو فارسی زبان مو په هغه ټیم نو دته دا خبرې اترې وکړي چې موږ د سید کار په غرض او په مقصد باندې راغلي نو لہذا ته زمون سره پدې کې مرسته وکا نو هغه د دیو په چال باندې نه وفه دا تاریخ ته مخ کې ځکه لاړم چې موږ او تاسو پوه شو چې مسلمان به خاص کر علماء کرامو د پاکستان د لپاره څومره قرباني د آزادوالي د لپاره ورکړي او د مسلمان د یو کېدلو لپاره د اسلامي حکومت د قائمولو لپاره څومره قرباني ورکړي نو کله چې هغه ور سره خبره ومنله نو دیو چې په اوله کې کاروبار سٹارټ کو نو هغه ورته لګ لګ زګینه اواله کړل چې پلان کې ځای نه مت سيزونه وړي الته ځان خپل کپنیانه کولاوړي حتی تر دې چې هغه ول به د لګو لګو کولو حکمرانی هم ورکړه خو په کله چې په 1601 کې دی ورانل نو د 1740 پورې دیو دومره ترقی وکړه چې په څلورو صوبو کې چې کوم دی د حکمرانی شو انګريز حکمرانی شو مسلمان باندې چې کله دیو دغه حکمرانی تر لاس کړه نو په دې 1701 باندې چې کوم دی یو عالم دین پیدا شوی شاه ولی الله محدث دلوي رحمت الله علیه اگر درس تدریس لپاره د زده کړې لپاره مکه مکرمه ته تلو الته د قران او د حدیث ذکر هغه کوله چې کله قران مجید ذکر نو خپل وطن ته بیرته واپس راغی الته د حدیث درس شروع چې د حدیث درس هغه شروع کو نو د هغه یو ځای شاه عبد العزيز محدث دلوي رحمت الله علیه هغه دنا احادیث هر څه ذکر دا هغه عالم دین دی چې په بر صغیر پاکوهین کې دنه مخ کې بل یو عالم دین داسې نو چې هغه د حدیث درس شروع کړي او نور خلکو ته حدیث ویل دا پیل عالم دین دی چې د حدیث درس د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث بر صغیر تراول او په هغه ځای کې طالبانو ته ویل شروع د یو اعزاز هم حاصل دی چې د قران مجید ترجمه دغه زمانه پورې هیڅ چا نه وکړ
یعنی لیکلي ترجمه هیڅ چا نه وکړي دا یو په فارسی کې د اولنۍ ترجمه د قران مجید وکړه دا یو اعزاز د حاصل د هغې نه وروسته چې په پاکستان بنگلاديش افغانستان په دې علاقو باندې څومره علما کرام دي که د هر فرقې سره تعلق ساتي دا فرقې وروسته ټولې را پیدا شو چې دا برینیان یو دا اهل حدیث دی دا چې کوم دی قادیانیان دی دا بانکی دی اسلام کې دا ټولې فرقې وروسته د 1857 د جنگ آزادۍ نه وروسته را پیدا شي سمخ کې اوس وروسته کله هر مسلک سره تعلق ساتي خو چې د هغه حدیث او سند زی نبی علیه الصلاۃ والسلام ترسي نو د شاه ولی الله محدث دیلوی رحمت الله علیه سند به کې خام هغه راځي دا هغه په شاګردۍ کې به هر سړی راځي پدې باندې پدې زمکه باندې دا څه کس نشته چې د شاه ولی الله محدث دیلوی نه بغیر دا سند نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورسېږي دا یو د عالم دین تیر شو د څلور زامن یو شاه عبدالعزیز محدث دیلوی شاه عبدالقادر محدث دیلوی او شاه رفیع الدین محدث دیلوی او شاه عبدالغنی محدث دیلوی دا ټول وې دومره زیات قابلانو چې په بر صغیر کې د دې یو چرچا یو ولولې وا د دې نور قابلان هستيان نه او بل یو اعزاز د مشر زوی شاه عبدالعزیز محدث دیلوی ته دا حاصل دی چې اولنې تفسیر په بر صغیر کې د قرآن مجید لیکل دغه نه مخکې چا د قرآن مجید تفسیر نه وکړ په بر صغیر په ځمکه باندې د عزت اکرام حاصل خبري مقصد دا دی چې په هندستان په بر صغیر باندې علم څنګه خور شو او په هندستان باندې انګريز څنګه غالب راغی چې په 1762 هجری کې چې کوم د شاه ولی الله محدث دیلوی رحمت الله علیه وفات وشو په هغې نه بعد د زوی چې کوم شاه عبدالعزیز محدث دیلوی د په ځای باندې کې ناستو د حدیثو درس شروع هغه چې کله وکتل چې انګريز زمون په مسلمانانو باندې په لږ ټیم کې دومره غالب راغی دومره چال چلنې او چلاو پس په باندې راغله ازم په مسلمانانو باندې غالب راغی نو هغه د انګريز د پوج خلاف یو فتوا جاری کړ او دا ویل چې د انګريز د پوج خلاف jihad کول جایز دي د دې فتوی په پاداش کې چې کوم دی د انګريز د پوج یو مشر حیدر علي دا په کور کې الله رب العزت یو ځای پیدا کړو چې ما ته د ټیپو سلطان په نوم باندې پیژو ما ته خو صرف دا نمونه اوریدلي خو د قربانیانو ته ما ته نه لیکل زما سره سکول په کتابونو کې د ټیپو سلطان چې تصویر ته ویني نو سبا ګیره ارسه به ولا بونډي کړي او د علامه اقبال تصویر چې ویني نو ګیره به ولا خروي تاریخ په اوراقو کې چې وګوري نو د علامه اقبال د وخت د خپل زماني بزرګ یو قسم اذن وي چرته مون نو قضا شوی نو د نبی عليه الصلاه والسلام څنګه سنت وکول دا رنګ ټیپو سلطان نتنه یو په تهجد مزهم نه قضا شوی دومره من گزارو چې تهجد به هم کاو او د هغه ګیره مبارکه هغه ما ته تزما استا معاشري تزما استا اولاد ته سکولونه کې په دې طریقه باندې خي چې د هغه ګیره نشته په تصویر کې دا د هغه خپل تصویر نه دی د هغه زید علماء لیکلي چې هغه چرته ګیره نه خرول دا د انګريز فوجي پکور کې پیدا شوی کله چې شاه عبدالعزیز محدث دیلوی فتوا جاری کړه د هغه په پاداش کې د رضان سره 300 مجاهدین تیار کړل د انګريز خلاف 300 مجاهدین د تیار کړل ورکه ټولګو خو په انګريز باندې د خوبونه حرام کړ د جذبه د جهاد سره د شوق چې د انګريز خلاف او جنگيږم او اسلامي حکومت راشي ځکه چې بر صغیر باندې دغه مخکې مسلمانانو حکمرانی وکړه نو کله چې انګريز د خلاف ډیر
کوششونه وکړل خدای په هیڅ کې مراګیر نه کو دا شهادت میلاو نشو دا چرته شهید نه کو په دې لاس نشو برکېده ټولګه وړکیو او چې کله په یو کار کې اخلاص وي نو د الله امداد به سره خامخا نو د چې کم د پوج مشرو چې ما او تاسو په دې میډیا په هر سبا میر صادق او میر جعفر په نوم باندې شي دي دې پس منظر څه میر صادق لقب ولي غدار لور کړی کی دا چې کوم دی ټیپو سلطان د پوج مشر میر صادق او دا راولګي د غداري وکړه غداری څنګه وکړه چې 900 مربع میل زمکه لالچ ولا انګريزانو ورکو ول دومره زمکه موږ تعالی درکو خو ته موږ لا سره پلاس راکوي ته خطر په دې طریقه باندې ټیپو سلطان دیو شهید هغه سلسله به التونه درېدا په هغه کې الله رب العزت یو بل ځوان پیدا کړ سراج الدوله په نوم باندې بیا دینو د هغه نوم چې انګريز څنګه راغی او سلاسی به بر نشو نو انګريز هغه طریقه چې کومه ټیپو سلطان سره کړی و د پوج مشر پاتین کې میر جعفر هغه له د زمکه او د روپو لالچ ورکو او په هغه طریقه باندې به سراج الدوله شهید په هغه نه بعد زتاسو ته مختصر دا خبره کوم ځکه چې انګريز په 300 کال کې او بر صغیر باندې مکمل خپل حکمرانی اغسته و او دا ستاسو سره غټي غټي واقعاګانې و چې په دې کې چا قرباني ورکړي څنګه قرباني ورکړي شوی او د انګريز څنګه راغی د هغې نه بعد عزتمندو د شاه ولی الله محدث دیلوی رحمت الله علیه او زوی شاه عبد الغنی چې د ټولو نه کشر زوی راځو د نوسه کېږي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې د بالاکوټ د بازار نه په یو میل په فاصله باندې د مزار جوړ او سید احمد خان شهید رحمت الله علیه چې د بالاکوټ په بازار کې د مزار موجود دا ولی دا خو په اصل کې د دهلی دا په اصل کې د بر صغیر د هغه ځای نه دلته ولی رالل څنګه رالل او دلته د مزارونه ولی سید احمد خان شهید رحمت الله علیه دا شاه عبد العزيز محدث دیلوی رحمت الله علیه مرید د دې علمي سفر او د علم باندې لږه خبره کوم وای دا چې کله طالب علم او د شاه عبد العزيز رحمت الله علیه په درس کې ناستو و یو کرته د کتاب کولاو کو چې په کتاب یې بوته کې غو د تور ټکی د کتاب نه ختم شو چې په کتاب باندې کوم لیکلي دا لیکل لري کتاب نه ختم شو دا راغ خپل استاد سره خبره وکړه استاد هم لګ سوچ ورغه چې دا څنګه چللی چې دا ماشوم قابل ماشوم دی نه د استاد بیا د وکړي نه د کتاب بیا د وکړي او دا چې په کم مخ باندې په کومه پاڼه باندې په تګی دا نه تورته کې ختمي استاد سوچ کوي د شاګرد ته بیا وای پریشان کېږم الله رب العزت تعالی د خپل علم نه علم درکړي د کتابونو نه الله رب العزت تعالی علم نه درکړي چې ته د کتابونو نه علم زده په شا باندې وټپاو او دا خبره ورته وکړه او به ورته دا ویل چې دا ټینګ د انګريز دور چې الله رب العزت به د انګريز خلاف تا جنگي او ستانه به الله رب العزت ډیر غټکار د هغې نه بعد د کتاب بند کو کتابونه د پرېخو الله دله داسې علم ورکړو د په مخ کې وای داسې یو رعب چې وای 300 لکه کسان به هم د تناستو خو چې دا به ورته ودرېد او تقریر به ورته کاو نو کله خلکو په سرونو به مرغۍ کېناستې نو خلکو ته پته نه لګېده تقریر ته به داسې په توجه باندې ناست په تاریخ کې راځي چې 26 लाख سکان صرف اور صرف د په لیدلو باندې اسلام راوړی دغه چې تاسو وکتل اسلام راوړی
او دو مرید به شاه اسماعیل شهید چې شاه عبدالعزیز شهید رحم شاه عبدالعزیز محدث دینوی رحمت الله علیه زو هغه به د بیرته مرید هغه یو کتاب لیکل د تقویت الایمان په نوم هغه به چې وای چا وکړ نو درینم لکه کسانو صرف د هغه د کتاب د کتلو د وجې سکانو د ایمان نو مبرسوي دا یو د عالم دین شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه درشه دا دواړه چې کوم دی یو بل سره په زمانه کې هم قریب او د یو بل سره هم قریب نږدې په دوستانه کې پادشي یو چې کوم دی پیرو او بلی مرید وای کله چې زما استاد په پاکستان کې چې کوم پنجاب په دې باندې د یو سیک حکمرانی رااله راجا رنجت سنگ پنوم باندې وای دلته د چې کوم شاهي باغ مسجد د لاهور دی دنه وای د شراب خانه او ډنخانه کې بدل خل برابر په دې کې به شرابونه سي دمانه به ولا راوست او دلته په مسلمانانو باندې ظلم ستم جبر شروع شو ځکه چې هغه سیکو نو دا تدا خبر ورسید سید احمد خان شهید رحمت الله علیه د خپل ځان سره د دهلینا ونیم سوا مجاهدین تیار کړل او 10000 خپل مریدین ونیم سوا هغه کسان د تیار کړل چې کوم جهاد شو کوله تور شو چلوله او 10000 کسان نور د ځان سره خپل مریدین راوړل دا چې کله په 1927 کې دا د دهلی نه روان شو او په 1 مئی د اتوار په ورځ د پیښور باندې حمله وکړه او پیښور د اول پیر باندې فتح نظر سلسله خوریدا اکوړه خټک ضلع 400 دی خو شاده د علاقې ټولې د فتح او په دغه 1 مئی 1927 کې د چکلا د زګینه فتح کړل نو اعلان وکړ چې د دینه بعد دلته شراب دلته چې کوم د ډاکی وغیرہ د هر سبب هر څه چې کوم د پیښور باندې باندې نو کله چې دا هر سبب کړل نو د دینه بعد چې په پنجاب باندې کوم سیک حکمرانو د هغه طرف ته خطر راغی استاذ د خطر او په خط کې ورته لیکلي و لازم زمکه چې قبضه کړه د استاد شو او مخ په وړاندې مرزه پنجاب تراسینو ور مرزه بس په دغه ته حکمرانی کوا دغه ستا په قبضه کې شو د خو زما په قبضه کې نو دا ورته فدی الفاظ باندې ورته جواب ورکو ول احمد خان د دې لپاره نه راوته چې هغه دي زمکه قبضه کې او باغی دی حکمرانی کوي یا د نگرانی کوي او یاري چې کوم به په صدارتونو سزراوته نه زستا د ظلم خلاف راوته انت چې په مسلمان کم ظلم شروع کړو کم ظلم په مسلمان باندې کې تر هغه پورې وظف آرام سره کېنرم تر څو پورې می چې یا بدن کې ناس د بدن نصر جدا شي ایا ستا ظلم ختم مخ په وړاندې داتو په یو ځای کې بچن کېدو بل ځای کې بچن کېدو حتی تر دې چې په 1831 کې دا د بالاکوټ غرونو ته ورسېد چې د بالاکوټ غرونو ته کله دا ورسېد د شپې دا ورسېد د بالاکوټ غرونو نو الدا په دغه شپه باندې دغه علاقې خلکو غداري وکړه او د سیک چې کوم فوجیانو هغه ته اطلاع ورکړې و او د چربان وخت دی دا د تهجد په منځ باندې الله رب العزت په سجده پروت دی په دغه ټیم کې په سید احمد خان شهید باندې حمله وشوه او هغه په دغه ټیم کې شهید شو د هغې نه بعد په 5 مئی په 1831 کې چې کوم دا شهید شو د سره چې کوم شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په دې قافله کې هم
هغه دغه نه بعد څلور ورځې وجنګېد او په 9 مې باندې هغه هم شهید شو. او زماستا چې د دې زمانه خلک تاریخ ګوري نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د بڅوک چې کوم دی د سیک ایجنټ ورته وي، څوک ورته ګستاخ رسول وي، او دا هغه سړی چې کله په د باندې حمله کېده د نمخ کېده ته یو سیک مخامخ شو. اکثر چې کافر مسلمان ته بل څه طریقه تکلیف نشي رسوله، دا هغه پیغمبر یا کنزي یا دا هغه قرآن کنزي یا دا هغه خدای ته سپکو. نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د چې کله دا وس د جنگ په میدان کې د سیک وای د مخې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیک کنزل دا ولال دی او د قسم خوړل قسم مې په هغه رب وي د هغه پورې منمرم تر څو پورې مې چې ستاره بدن نه تن سر نه جدا کړ. د چې دا خبره وکړه د شان په دمان ته حمله وشو د بدن نه سر جدا شو. تاریخ لیکي چې د بدن نه کله سر جدا شو، سر کوزه پروت دی او د پلاس کی توره ده او دا په حق سیک پس روان دی، هغه مخکې منډه و دا سرسته منډه او چې کله دا سیک قابو کو نو وای او سره ته گزار کو هغه مخکې ولې دا په پاسه. په حدیث مبارک کې راځي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام وای دا الله رب العزت داس درویشان خلق همشتا چې هغه وای قسم اخري او په اسمان کې ټکه وريز نه په یو څه شي قسم اخري چې هغه ممکن نه نو الله تعالی به هغه قسم د رښتیا کول لپاره هغه کار سره دی. هغه اوس قسم اخري قسم دی اوس باران کی نو الله رب العزت د قسم د رښتیا کول لپاره وای د باران نو هغه قسم خوړلو چې ستاسو بدن نو سر اول جدا کول دی باندې به بس پرې وزن پس نه کوي نو هغه رضان نمخ دی په د پاسه وای دا وره دا د هغه داستانو چې هغه دا جنگ وکړو سید احمد خان شهید رحمت الله علیه دا جنگ وکړو دا ولي کاو دا د انګريز خلاف کاو د انګريز نه ازادي غوښته خپل حکمان غوښتو. د هغې نه بعد په 1857 کې علماء کرام یو میټینګ وکړو په دهلی کې، په دې کې ډېر علماء کرام شریک د علاقې مشران پکې هم شریک او د انګريز خلاف فیصله وکړه چې تحریک آزادۍ په نوم بچی کوم دی سره jihad کوي. خبره مختصر کوم چې کله دا تحریک وچرید نو په دې کې ټوټل 16000 علماء کرام دا شهیدان شو. په د وسایلو د کموالي د وجې مسلمانان غالب نشو، خو په 1861 کې په علماء کرام باندې چې کوم باقی په هغه باندې ځمکه تنګ کړل دي او د برتانیې چې کوم حکومت او هغه د بر صغیر چې کوم د انګريزانو حکومت او هغه ته د هغه نه راپورټ طلب کو چې تاسو د مسلمان خلاف څه وکړل او څه مخکې کول پکار. نو په بر صغیر کې سیک یو ډاکټر او دا ډېر غټ سیاستدان هم یادېږي د ولیم حیدر په نوم باندې د برتانیا د چې کله خط لیکو راپورټ ورته لیکو نو په هغه کې دا الفاظ لیکلي چې موږ خو د دیونه یو قسم لا تحریک آزادۍ نه همغه ځان بچ کو، خو د مسلمان په بدن کې د مسلمان سره چې کله هم دا قرآن ورسي، د مسلمان سره چې کله علما ورسي او د مسلمان سره چې کله جذبه د جهاد ورسي نو دیو تنشي ختموله زموږ حکومت دلته قائم نشي پاتې کېږي. نو کله چې دا خط هغه ته ورسید دا غینه بعد دیو فیصله وکړه او د 1867 پورې د دې نه بعد دیو دومره علماء کرام شهیدان کړل، درینیم لکه نسخه د قران مجید دا اوسول او بلا شي علماء کرام شهیدان. د برتانیې یو
کس دی هغه په خپل تاریخ کې په خپل لیکلي چې زه په دهلی کې اومه او د خپل خیمه خواته چې کله عالم باندې خیمه خواته ډیر زیات بدبودار دي چې شاته طرف ته واوختم چې و مې کاتنو انګار بل ډیر شي او 40 علماء کرام راوستي لغړ او په دې انګار ورچې په دغه انګار سوځي په دې طریقه باندې هغه شهیدان وای زما د مخې نور علماء کرام راوستل 40 او هغه ته دا ول صرف دومره الفاظ وهي چې موږ د تحریک آزادۍ کې شریک نو تاسو معاف کوو وای هغه کې یو قسم داسې ما ونه مونږ چې هغه ته ویل چې موږ به شریک نو هغه مروار چې له تقسیم شهیدان دقه يهودي چې کوم د خپل تاریخ کې لیکي په وای په شاهي باغ مسجد کې چې کوم نه منګل 500 تخته ولګوله او هر ورځ هم 80 علماء کرام په دې کې شهیدان کړو 500 مخه جوړ دغه په خپل تاریخ کې لیکي وای د دهلی د چاندنی چوک نواله تر د خیبر پورې ما ستاره په پیښور وای د یو بوټه نه د یو ونه نه چې پاغه سي د علماء کرام لاس نه وځوان په پسې نه وځوان دا هغه تنب سي نه وځوان دا هغه سر پسې نه وځوان دای د دې لپاره چې دا خلک د دې تحریک آزادۍ دغه نه مخستون کی او د دین د نور خلک عبرت والے او څوک را پانیس دومره علماء کرام په هغه کې قربانیان ورک وای داسې طریقه به کوله چې غټ غټ برهمان به راوړل او هغه کې به چې کوم هغه کې به وب ګرمې کړي وب به هم ګرمې کړي دیو به پکې ودرول او د هغه د پاس به ور سره داسې طریقه چې دې ته چونه ورواچي په دې طریقه باندې علماء کرام شهیدان علماء کرام د خپل موقف نه ذری برابر هم شاته نشو بیا دا خبره په دغه ځای ونه درېږه دا جهد روانو چې خبره رااله 1947 14 اگست په هغه کې ملک پاکستان آزاد شو ما تعالی الله رب العزت یو ملک راک خبرې په دې کې ډېرې پاتې هم شوې ما ته جشن آزادی مناوه جشن آزادی وایي څه او د جشن آزادی په دې ورځ ما تعالی پکار سي آیا ما ته جشن آزادی دی ته وایو چې جنډه په ګاډي باندې وتاړه او غټ ډیک بکیرا او غاني په ولګوا او په کله علاقو کې ګرځا په بازارونو کې ګرځا دې ته جشن آزادی مناوهلو تا مکمل د شریعت نه خلاف دې ته جشن آزادی وایي چې په یو ځای کې پروګرام را جوړ کاو الته چې کوم دی یا ډمان نه ولا او یا چې کوم دی الته غاني غوا تعالی چې الله رب العزت دا ملک درکو په دې چې شاته قربانیان ته وګوره ته تاریخ را واخلا ته تاریخ الټو چې په دې باندې څومره قربانیان ملو شي د تاریخ په اوراقو کې چې وګوري نو قائد اعظم علي قائد اعظم محمد علي جناح سره وای کچرتا مولانا قاسم نانوتوی نه نو ته پاکستان نشو آزاد زګه چې د علماي کرام باندې په هغه ټیم کې د خلکو ډېر غټ اعتماد او دا مذهبي خلک دا مولانا قاسم نانوتوی چې کوم دی قائل چې را پاکستان جوړو کچرته ور سره قاسم نانوتوی نه نو د پاکستان نشو جوړو ما ته چې کوم جنډه باندې جشن مناوه دا جنډه ما تعالی چا جوړ کړ تاریخ وګوره دا جنډه ما تعالی مولانا محمد شبیر احمد عثماني جوړ کړ دا خو خکړې ما تعالی هغه دا که خوب علامه اقبال لیدلو تعبیر علماء راځي تعبیر یو عالم دین راځي که عالم دین ته سره مرګره نه ودا د پاکستان نشو آزادول بیا پرې کې په ما ته باندې اعتراض کی او اعتراض د سنو بعض خلکو حق هم دی اعتراض داسې دی چې ویاره پاکستان چې آزادیدونو بعض علماء اختلاف کوي کړه چې نه دي آزادي زه به تاسو له مثال درکم په علاقه کې چې کله جمعات نه او جمعات جوړیږي یو کس به چاله کا په دې لار طرف جوړ کا بلې په دې بر طرف جوړ کا بلې په دې کې خلکو کورونه ښکاري دا لار نه ده لارې ته جوړ کا خلک اختلاف کوي او چې کله په یو ځای باندې جمعات وټاکل شو ځمکه وقف شو به به څوک اختلاف نه به ورته هر یو راځي هغه جمعات کې وځي ته هغه ټیم کې چې علما اختلاف کاو د دې لپاره کاو چې دلته به مسلمان تقسیم شي وستا وګوري په انډیا کې 30 کروڑ مسلمان دي زما ست آبادی چې کوم دی 22 کروڑ ما ته مسلمانان 22 کروڑ هغه 30 کروڑ صرف التره
هغه د دې لپاره اختلاف کاو چې چرته مسلمان په یو ځای باندې